او د ثواب په نیت باندې شیر کوي څومره شیر کولی شي دا اوس وګوره خولو کې جب جو پروت دی که نه لاندې یو د اے سی ګانو لاندې زموږ ګزاره نه کېږي او دا بس د الله یو دغه دی بدمه چې په دې کمره کې دی پروت دی دا یو کټ کمره ده دغه یې د الله ته دا بسترې دي دغه یې دا بل دغه وګوره نو مونږ وکړو د ده وارثانو ته د ده څه معلومات میلو شو نو ډېره ښه خبره وي ځکه چې د ده عمر اوس داسې دی چې لکه دا د خدمت دی ګورئ جي تاسو دا کاکا ګورئ جي چې ډیر زیات په سخته کې خپله زندگی تیروي تاسو د کمرې کې وګورئ جي هغه کمره کې ګوټونو کې ورته ښکاري د دنیا مچۍ دي قسمه قسم او په دې کې ولا بیا هم تعاون کوي ناشته ولا راوړي روټۍ ولا راوړي اوبه ولا راوړي خو بیا هم دا غریب ډیره سخته کې زندگی تیروي نو که څوک هم تعاون کول غواړي نو بالکل زاهد کاکا نمبر ورته په سکرین هم ښکاري او دوی وایي چې زه ځای ورکوم او صرف دومره تعاون کوي چې یو کمره وله جوړه کړو یو پنکه ورله ولګو یو سولر پلیټ ورله ولګو چې د زندگی کو خپل عزیز میلو نشو نو زندگی به خو کم از کم په سکون سره تیری نو ثواب کار دی کاکا څه ویل غواړئ دې خبرې نشي کولی که نه ها جي ښه مو وي وای ښه دې ووایې وایي چې خپل رشته دارانو ته ور ورسمه الله رضا لپاره زه بوځم ویلم هم کپړې ورته بدلې کړم چې څه زما د وسه کېږي زه ورسره هغه کوم نو دا ډیره زیاته ګرانه زندگی ده په دې کمره کې تیرېدل نو وایي که موږ سره څوک تعاون کولی شي دا کاکا وایي زه بالکل دې لپاره تابعدار یم چې زه وله خپل ځای ورکوم او په هغې کې د یو کمره وله جوړه کړي چې کې وله سولر او بیټري ور ولګي نو که دې تعاون کې څوک هم حصه لي نو بالکل تاسو ته کاکا به خپل زباني نمبر هم وایي په دې ورسره تاسو ډایرکټ رابطه هم کولی شئ لږ رابطې نمبر ووایي که څوک د کمرې دپاره سره لیږي درته 0325 14 56 002 دا قریب د دې نه مخکې یو ځل خپه ماته شوي وه بیا زمونږ د امانت کسانو بودو ته یې په سیول هسپتال کې اپریشن وکړو نو اوس لکه دې پاسي خو د سپورټ نه بغیر دې نشي ګرځېدی افسوسناک ویډیو تاسو د چاچا کتې شئ دې د 2010 سیلاب نه بعد دلته کې راغلی او په دې اکوړه خټک کې د سیول هسپتال شاته دې اوسېږي او په دې وړه کمره کې دې خپله زندګي کوي چې دلته کې کم د دې مالت کسان دي دوی ورسره ښه خدمت هم کوي کاکا وایي چې زه د چای روټۍ د دې مالت ټول کسان وله راوړي بیا وایي زه صفایي وغیره وله هم زه کوم دوی سره یو دوه په دې باره کې خبرې کوم چې دوی خپل نوم اغشتی شي که نه او د کم ځای دی څه معلومات یې شته که نه صرف د الله رضا دا ویډیو کو لازمي یې شیر کوي السلام علیکم وعلیکم السلام جی کاکا دا راته ووایي چې دوی د څونه وخت نه دلته اوسېږي جی سیلاب کې راغلی 2010 سیلاب کې ها جی نو د ده څه پته اوسه پورې نه لګېدلې نه جی نه هېڅ پته نه لګي بس صرف یو نوم یې زه هم پېژنم او دا خلک هم پېژني چې نصیر ورته وایي او نور څه معلومات یې مونږ ته نشته جي نو دې ځای کې دا زندگی ډیره زیاته ګران نه دا یو انسان دی او په دې وړې کمره کې او بیا دا ټولې خاورې مورې دي قسمه قسم د الله تعالی مخلوق په دلته کې وي نو نقصان ورونه رسوي که تاسو څه ویل غواړئ یاره جي مونږ دا ویل غواړو جي دا لکه دا هم انسان دی مونږ هم انسانان یو اوس مثال مونږ په کلي نو که دې عمر کې د خپل وارثان میلو شم ډېره ښه خبره وي چې د خدمت وکړي لکه مونږ انسان دی زمونږ دا نه چې زمونږ مشر دی خو لکه مونږ خپله مزدور کار نو 24 غنټې خو مونږ ځای کې نه یو که نه اوس د ده خدمت څوک کوي زه خدمت لامبولو خو زه کوم دلته یو زمونږ یو ملګری دی رشید خان نومې دی هغې هم لامبوي خو لکه زیاتره زه خپل لامبولو ته چاته نه پرېږدم چې په خپل لاس باندې زه انشاءالله الله دې ستاسو دا خدمت قبول کړي رونو دوی بالکل یو اپیل کو زموږ دا ویډیو څومره کتونکي ملګري ګوري نو بالکل څه لالچ پکې نشته د الله رضا ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره زیاته شیر کړي چې الله مالک ته کېدای شي ستا د ویډیو دغه باندې د خپل وارثان میلو شي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د ثواب په نیت باندې شیر کړي څومره شیر کولی شي صحیح ده جی بالکل دا ویډیو د الله رضا شیر کول دی په دې مقصد باندې چې دا ټولې دنیا ته وښکاري او د دې د وارثان کو را پیدا شو نو ډېره ښه خبره ده او که دوی وایي وارثان یې نه را پیدا رابطه نمبر دی او څوک مو سره کولی شي الله رضا لپاره زه به زه ورکوم د الله رضا لپاره کامره به ورته جوړه کړو خیري سولر مولر سیسټم به ورته وکړو نو هغه خپله نه پوهېږي نه خبرې کولی شي هغه بس یو دوه وکړي سلام پرې واچوي وعلیکم السلام نور دې مزید چا سره خبرې نه کوي نو نه دې دا ویلی شي غریب چې ما دا تکلیف دی یا دا مسله ده دا اوس وګوره خولو کې جب جو پروت دی که نه نو لکه دا مونږ ته هم لږ احساس پکار دی خو چې زه دا ویل غواړم چې چا د وسه څه کېږي دا زما رابطه نمبر دی موقع ته یې راشي دې په موقع په خپله وګوري دا کمره دې مو ګوري دې مو ویني لکه دا خبر نشته دی اسپتال مصري باندې روډ باندې چې سیزه راشي
پل خوله کې دوه لارې دي، یو یې سره سکریم والا دوکان سره یو سره ټچ پمپ سره لاره ده. په هغه دواړو لارو چې په کومه سیده راشي بس مخامخ د ده وړه غوندې کمره ده او دا غریب پکې پروت وي، نو په خپله په موقع ته راشي ودې ویني. صحیح ده جی. تاسو هم له خپل رابطې نمبر ووایئ څه پته لګي کاکا نمبر مصروفي کاکا خپله دیاړي کوي نو. جی بالکل زمام دا نمبر دی د جیسکیش نمبر دی 0302 519939 0302 5199 صحیح ده جی. څه پیغام ورکوي دا چاچا په ګرانه کې اوسیږي او که نه اوسیږي جی؟ بالکل جی ډیره مشکله ده که موږ خپل ژوند ته سوچ وکړو هر ساعت هر لمحه لګیا یو چې بجلی لاړه بجلی راله نو د مونږ خوا بجلی د راتلو امید وي د دی خو بالکل دا امید هم نشته چې بجلی مونږ ته راځي که نشته همدغه شان د الله په قدرت باندې بس خپل ژوند تیروي الله پاک پالي ګینې که وګورې نو ډیره مشکله ده دی ته تقریبا دا چې څومره وخت تیر شو نو د پکي یا د سولر هیڅ قسمه سہولت ورته نشته ایون چې ورته لایټ نشته دی نو دا ژوند تیرول ډیر مشکله ده نو که دې کې څوک څه قسمه تعاون کول غواړي نو زاهد کاکا هم ورسره خپل نمبر شیر کو دا زما نمبر هم دی نو دوی په دې باندې که څه قسمه مدد کول غواړي نو په دې باندې کولی شي که څوک خپله راتلی شي نو خپله دې هم راشي خپله هم کتی شي مونږ ته دې څه قسمه تعاون نه کوي خپله دې راشي خپله دې دلته ورته هر څوک کي. صحیح ده جی. ډېره د شکریا خبره. صحیح ده جی. دا نو پارسي وایي مونږ پرې نه پوهېږو که نه او پښتو ویلی نشي او د سیلاب د وخت نه دلته کې خپله زندګي تیروي نو د الله رضا کم از کم دا اواز اوچت کوي ولا